اوس قتل دا چې کوم دی په 15 قسمه دی. قتل دا 15 قسمه دی. یو قتل ته ویل شي قتل عمد، قصدن عمدن چې څوک قتل کی. نو د قتل عمد تعریف دا دی چې په داسې آلې سره قتل شي چې عام طور په هغې سره قتلونه کیږي. امام دغه اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت هغه فرمایي چې په داسې سیس سره یعنی په وسلې سره قتل شي یا په تیر سیس سره قتل شي، په چاقو سره، چړې سره، او دغه رنګ چې کوم دی په ټوپک تماچې سره، په غشي سره، په نیزې سره، یعنی په هغه سیس سره قتل شي چې هغه وسله وي او په تیر سیس سره قتل شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وی دا قتل عمد دی، دا قصدن. ځکه چې قصدن چې کوم سړی قصدن قتل وکړي په هغې کې قصاص دی او د زړه پته خو چاته نه لګي، خو شرع ظاهر ګوري. نو چې کوم سړی په تیر سیس سره یو سړی والي دی هغه مړ دی، د دې سړي نیت دا و چې زه سړی وجنم، نو د دې وجې نه قتل عمد ویلی شي. او امام شافعي رحمت الله علیه او ورسره چې کوم دی امام محمد رحمت الله علیه او امام ابي یوسف رحمت الله علیه، دا دواړه د امام صاحب شاګردان دي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي. دا دواړو ته صاحبین ویلی شي. نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه په دې باب کې په دې مسله کې د امام شافعي رحمت الله علیه سره دي. نو د دې درې واړو د قتل عمد دا تعریف کوي. هغوی وایي چې په هر هغه څیز سره قتل شي چې عام طور په سړی قتلیږي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا تعریف هم ټیک دی، خو د دې سره هغه دوه څیزونه نور ملګري کړي دي چې کو چا په غټ لوړ سره څوک سړی چا سر له لوړ لا پرېښود مضبوط لوړ په هغې سره یو سړی قتل کړو، دا سړي هم قتل عمد کړی دی. یا غټ یې اوچت کو چا له یې را پرېښودو، نو دا خو اگر چې تیر شی نه دی، خو دا غټ په دې باندې عام طور چې چاله سر را پرېږدي نو عام طور په سړی قتلیږي. نو د دې تعریف دا دی چې دیوی کو په لوړ سره غټ لوړ چاله سر را پرېښود دا هم قتل عمد دی، او کو په غټه سره سړی وویشتو هغه مړ شو نو هم قتل عمد وکړو. او امام سی وایي چې نه غټه او لوړ پکې نه دی شامل، ځکه چې لوړ هم تیره نه دی او غټه هم تیره نه ده. دا د امام صاحب تعریف دی. دا صرف اختلاف دی، خو بس تاسو دومره یاد ساتئ چې په هر هغه څیز سره چې څوک قتل کو چې په هغې باندې عام طور سړی مړ کېږي دې ته قتل عمد ویلی شي. دې ته قتل عمد. دویم شبه عمد، قتل شبه عمد. شبه عمد مطلب دا دی چې په دې سړي په اراده کې چې د سړی قصدن عمدن وجلی دی، نو په دې کې یو شک پیدا شوی دی. شبه عمد ورته د دې وجې نه وي شبه عمد. نو شبه عمد هغې قتل ته وي چې په هر هغه څیز سره، په دې کې هم د دواړو اختلاف دی، خو اختلاف ته نه ذکر کوم بیا پرې نه پوهېږئ. شبه عمد هغې قتل ته وي چې په هر هغه څیز سره یو سړی څوک قتل کي چې په هغې باندې عام طور څوک نه قتلېږي. یو سړي سپېړه ورکړه سړی مړ شو، یو سړي وړه لخته راواغسته غوږ ګیټۍ ووهله مړ شو، یو سړي چې کوم دی په وړه ګټه باندې سړي وویشتو مړ شو. نو په دې خو عام طور څوک نه مړ کېږي او د مقرره وه، نو دې ته ویل شي قتل شبه عمد. قتل شبه عمد ورته په دې وجې ویل شي چې په دې کې شبهه پیدا شوې ده، په دې کې شک پیدا شوی دی، ځکه چې د زړه نه خو څوک نه دي خبر، خو ظاهري حال باندې سړی فیصله نشي کولی. په دې بله کې په ظاهري حال باندې فیصله کولی شي چې سړي ټوپک راواغېستو د نیت دا دی چې دې سړی وژني، خو که یو سړي په ګټه باندې سړي وویشتو هغه مړ شو، نو په دې کې څوک دا فیصله نشي کولی چې دا د کس ته ویشتو که نه په غلطۍ ویشت دی، خو د کس ته دی، خو چې ده پکې د مرګ نیت کړی و که نه یې وکړی، نو دې ته ویل شي شبه عمد. دریم چې کوم دی قتل خطا. قتل خطا دې ته ویلی شي چې یو سړی ټوپک یې راواغستو او ښکار کې پور ځای کې اوسۍ را روانه ده، دې هغه اوسۍ ولي یا کمتره ولي او دې کې درس شو، سړی ویشتو یې کمتره یا اوسۍ یا بل شي ښکار یا نښه ویشته، خو سړی ولګېدو. یا د پور لرې چې کوم دی یو سړی ناست دی په ګټه باندې دوی د اوسۍ ده او ده ورته ښه ټوپک راواغستو چې ویشتو چې خواله ولله دغه انسان یې ویشتې، نو قتل خطا یې وکړه، دې ته ویلی شي قتل خطا. بیا دا قتل خطا په دوه قسمه باندې ده. یو د قتل خطا فی الفعل وي چې په کار کې د خطا وشي، یو ته قتل خطا فی القصد وي چې په قصد کې د خطا وشي، په اراده کې د خطا وشي. قتل خطا فی الفعل دا ده چې د ټوپک راواغستو نښه یې ویشته، یا چې کوم دی لرې یو سړی لیدلی دی خو دوی وي چې دا اوسۍ ده، ده د اوسۍ ګمان وکړو یا د سهارنۍ ګډې ګمان یې پرې وکړو او ده ډز وکړو چې خواله وله ورسېدو نو سړی یې ویشته دی، نو د ده نه په دې کار کې خطا شوې ده. یو په قصد او اراده کې د سړي نه خطا وشي، په جنګ کې د مسلمانانو د کافرانو جنګ دی او ده په یو سړي باندې ټوپک راواغستې، دا چې کوم دی کافر دی او چې ویشت وروسته پته ولګي چې دا خو مسلمان ویشتی دی، نو د ده نه په اراده کې خطا شوې ده، په نیت کې دې خطا شوې ده، خو د دواړو حکم یو دی، نو دې ته ویل شي قتل خطا. څو شو؟ قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا.
او دریم جاری مجرى خطا یا قائم مقام خطا. دا هغه قتل ته ویل شي قائم مقام خطا چې د خطا قائم مقام دی چې دوه کسان ودي یو په ورورونی مړ شي. لکه اکثر زنانو سره ماشوم ودي نو د شپې زنانه ته پته ونه لګي په ماشوم باندې وروړي هغه ماشوم مړ کی دې ته ویل شي قط جاری مجرى خطا یا قائم مقام خطا. دا د خطا قائم مقام دی. او پنځم قتل بالسبب. قتل بالسبب دې ته ویل شي چې یو سړی د بل چا په ملکیت کې بغیر دغه د اجازت نه یو سړی د بل چا په ملکیت کې مثال په تور د دنان دی زمکه ده او زلړم د ما د اجازت نه د کړی چې کوی وباسه ما په خپل سمي باندې د دې په زمکه کوی وستو او څوک را روانو کوی ته پرې وته نو دا قتل په ما بس حسابي اگر چې په حقیقت کې ما نه دی کړی خو زه د قتل سبب جوړ شوم دا کوی ما کړی خو په خپل ملکیت کې کو نه غنی دي هغه نه خو د بل په ملکیت کې ما کوی وباسو یا په غټه غټه کې خدا او دا غي د وجه څوک مړ شو خو په شرط ته دی چې ما د مالک نه اجازه نه غستلې نو دا قتل بالسبب دی. اوس د ټولو احکامات وره قتل عمد دا ډومبه چې کوم قسم دی چې په هر هغه سیس سره قتل وکړي چې په عام طور قتلونه کیږي دی کې په دې قاتل باندې دا قاتل به ګوننګار وي ګناه به هم وي. دویم دا د قاتل نه قصاص اخیستل شي. دې حکم دادی چې دا قاتل به دې کې قتلېږي مړ کېږي او پکې او دویم دا چې دا قاتل به ګناهګار وي. او من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله څنګه آیات دی الله پاک فرمایي چې چا قصدن عمدن قتل وکړو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نو دا سړی به همیشه په جهنم کې چې قصدن چې مسلمان قتل کو دا سړی به همیشه د پر په جهنم کې خالدین فيها همیشه د پر. د دې آیات علما مختلف توجیهات بیاني. بعض علما وی چې دی به همیشه دی به جهنم نه راوځي. نو د دې مطلب دا دی کوم سړی قتل حلال وګڼو چې دا حلال سیز دی د یو مسلمان مړ کو او د دې مړ کول حلال وګڼل نو دا خو د یو حرام سیز حلال وګڼو په دې سره د کافر شو بیا خو ظاهره خبره چې دی به همیشه په جهنم کې او کنه د دې آیات مطلب دی چې نه مسلمان به نه قتل چې کوم جایز نه دی ګڼل خو بیا هم خالدین فیها همیشه په جهنم کې. بیا د دې آیات مطلب دا شو چې دی به ډیره زمانه په جهنم کې پاتې کیږي نو چې الله وته ډیره وی چې سوره وي چې یو موس قضا کو او بیا غ قضا وکوم خو دغه په ټیم نه کول د وجه نه 2 کروڑه اتیا لکه کاله په جهنم کې سوځي نو دا کمزوري سزا ده د یو موس نو چې الله پاک وته ډیره وینو دی خو به چې څومره الله په علم کې څومره زمانه به په جهنم کې پاتې کی نو دغه ګناه د په قاتل باندې او قاتل نه بدله اغستل شي قاتل به قصاص کېدلی شي. دویم شبه عمد په کومه کې شبهه پیدا شوه چې در قصدن د سړي د قتل نیت کړی دی او کنه دی کړی شبه عمد ورته وي. نو دغه شبه عمد حکم دادی چې قاتل ګناهګاروم دي ځکه سړی والي دي اگر چې دغه شک پیدا شوی چې د مرګ په نیت والي دی که د والو په نیت والي دی او سړی مړ کړل دي نو سړی ګناهګاروم دي او په دې قاتل باندې با 2 میاشتې متواتر به دا قاتل روجي نیسي 2 میاشتې متواتر چټیو پکې نه کوي دا به دې روجي نیسي او د دې چې کومه قبیله ده نو هغه به دیت ورکوي مقتول وارثانو له به دیت ورکوي قصاص پکې نشته دی دا سړی پکې قتلېږي نه په دغه قتل کې په دې دویم نمبر قتل کې به سړی قتلېږي نه خو درې خبرې به پکې راځي دا قاتل به ګناهګار وي دویم دا قاتل به 2 میاشتې روجي نیسي متواتر او درې ماده چې د قاتل کومه قبیله ده نو دا به دیت ورکوي د مقتول دی وارثانو له. اوس دیت څه چیز دی خبره ولګه وګدي او خیر ته لګ تفصیل دی. دیت چې کوم دی د یو خون بخا د سل اوخان دی سل اوخان به ورکوي یا دی به 1000 دینار ورکوي دینار د سرو زرو 1000 دینار به ورکوي او یا به 1000 درهم ورکوي درهم دا د سپینو زری او یو درهم تقریبا 3.5 ماسي ته جوړیږي 3.5 ماسي نو دا یو درهم مقدار دی. نو یا به دې چې کوم دی کو په دینارونو سره ورکی ته دینارونو په حساب سره نو 1000 دینار به ورکی او کو د خوانو په اعتبار سره ورکی نو 100 خوان به ورکی او کو د درهمو په اعتبار سره ورکی نو 1000 درهم به ورکی 1000 درهم به دی د خون بخا قیمت ورکی یعنی دیت په ورکی. نو دا د شبه عمد حکم دی. دریم یو شبه دغه شو قتل عمد شو یو شبه عمد شو یو قتل خطا شو. نو قتل خطا کې ګناه خو به د سړي باندې نشته دی ګناه
پی نشته دی خو په ده باندې دیت دی دا چې کوم قبیله ده دا به دیت ورکوي او دویم دا چې سړی به متواتر 2 میاشتې روجي نیسي په قتل خطا کې دواړه قسمه کو خطا فی الفعل او قضا فی القصد خو بیا هم خلک وی علما وی چې د باندې دا دیت راغی دا کفاره پې رااله نو دا دې خبرې دلیل دی چې د ګناه کړې ده ځکه چې د احتیاط نه کولو ګناه کړل د به احتیاط کړو درس به نه کو دغه ټیم کې کنه سړی را روان او د خپل یقین خاص کړو چې دا ګډه ناسته ده په دې ګډ باندې کو انسان دی بیا هم دا کفاره د دې خبرې دلیل دی چې د نه ګناه شوی نو په دې سړی باندې بس راځي قتل خطا کې دا سړی به چې کوم دی د چې کوم قافله ده دا قبیله دغه به دیت ورکوي او دا سړی دی به 2 میاشتې متواتر روجي نیسي او قتل بالسبب چې کوم سړی کوی کنهسته د بل چا په ملکیت کې هغه څوک وغورځېدو نو دی به صرف د باندې کفاره نشته دی د باندې کفاره نشته دی دی به صرف دیت ورکوي او دا جاری مجرا خطا چې د کومه زنانه چې په خپل ماشوم باندې وروړي یا 2 مرګي پراته دي یو وړو کې دی بل لوی دی د لوی سړي د ماشوم قتل کو په خوب کې په غلطه باندې پر وروړي د ماشوم مړ شو نو د باندې دیت دی او چې کوم دی کفاره ده 2 میاشتې روزي بنيسي دا کفاره ده او دیت دا دی چې رسول خان ورکوي یا به کوم دی زر دینار ورکوي یا به لزر درهم ورکوي او کو بالفرض مثال یو سړی دی داغه 2 زامن دي او د دې 2 زامنو پلار چا مړ کو او په قتل عمد سره مړ کو مطلب قصدن مړ کو او په هغه علی سره مړ کو چې عام طور په قتلونه کیږي نو دا دواړه زامن دي ته د قصاص حق حاصل دي چې دي د خپل پلار بدل واخلي خدا بدل ودی په خپل نه لګوره دا ټول علما د اجماع د امت په دی باندې دا چې دا کسان په خپل قصاص نشي غسته بلکې حکومت وقت په ذریعہ سره بدی قصاص اخلي دي د حق حاصل دي دا حق وته حاصل دي قصاص والی خو په دې 2 ورونو کې یو کس تا قاتل ماپ کو چې ارزه د خپل پلار بدل نه لمزه دا قاتل ماپ کوم نو کو دی یو رور چې کوم دی دا قاتل ماپ کو نو دا بل رور دی بیا قصاص نشي غسته ولی دا قصاص چې دا بدل دا خو د 2 ورونو حق کنه نو یو رور خپل حق ماپ کو نو دې صرف د نیم حق مالک شو نو قصاص کې خو نیموالي نه کیږي چې ورشي کیږي چې دا کس نیم قتل کما نیم به پرې ده په قصاص کې نیموالي نه کیږي د دې وجه نه دا قاتل د قصاص نه خلاص شو او سره راغی په د باندې دیت راغی او نیم دیت پر راغی 50 اوخان یا 1500 دینار یا 15000 درهم دا به یو کس لور کې دا بل خو معاف نو دا قاتل نه خلاص شو دغه رنګي دغه دواړو رونه چې کوم دی پلارې وجل دي نو دی ور سره روغه وکړه په پیسو باندې نو بیا د سړی د قصاص نه خلاص شو نو دغه رنګي کو خدا د قصاص چې دین د حق ته د وارثانو دي او بیا د مقتول چې کوم وارثان دي کوم سړی چې مړ شوی دی د چې کوم بچی دي نو د دې مثال په تور یو کس راولګي د بل کس مړ کو نو شبه عمد سره مړ کو یا په قتل عمد سره مړ کو خو دی ور سره د یو کس په خپل دغه معاف کو خپل یې معاف کړ چې د نه قصاص نه اخلم نو بیا بدا نیم مال دا نیم دیت دا به یو ته ملاویږي او کنه ډیر کسانی لزامنی دي 15 زامنی دي نو هغه کې یو کس معاف کو نو بیا به هم د یو حساب نه ملاویږي دا نور دیت به دی په خپلو کې تقسیمي یا دی ټول معاف نه کو دیت دی ته ملاو شو دیت ورته ملاو شو سل اوخان ملاو شو لزره درهم ملاو شو سل دینار ملاو شو نو په دې صورت کې به دا څنګه تقسیمیږي د دې سړي چې کوم حقيقي وارثان دي نو په هغه حساب سره به تقسیمیږي په کوم حساب سره جیدات تقسیمیږي پلار مړ شي د دې څومره ترکا میراث پاتې شو نو دا به بچی چې کوم دې تقسیمي لور به بکیم وي زوی به بکیم وي بعضي وختونو کې نور کسان چې کوم دې ډیر شي څه پکې کم شي خو په هغه حساب سره به د دیت تقسیمي دا د سیده لکه د پلار نه چې جیدات پاتې شو په دغه حساب سره به تقسیمي نو دې کې الله پاک جل هو دا حکم بیاني